أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وكذب به او دروجن گنل دی عذاب لرا قومك قومستا وهو الحق حال دادے چدا حق دے. قلو اے پیغمبر علیہ السلام لست علیکم نیمزو پتا سباندی بوکیل داروغا لکل نبئن دپارا دہر یو خبر مستقرن زید پورا کی دو دے مستقرن وخد پورا کی دو دے وسوف تعلمون او زردا چتاسو بپویشے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ او کلا چتا اوینی آکسانو لرا چدی ننوزی فی آیاتنا پا آیاتنو زمونگ کی فأعرض عنهم پست مخوال ود دینا حتی یخودو تردی چی دی مشغول شی فی حدیث غیره پیو خبر کی د دین علاوہ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کچری ہیر کستان شیطان فلا تقعد فاستمکینا بعد الذکرى رستو دریا دیدلونا مع القوم الظالمین سرد آقام ظلم کون کی. وما على الذين يتقون او نشت دے پاکسانو باندے چاہی یریگی دا اللہ تعالیٰ من حسابهم دا حساب دا دی کافرانونا من شین سسیز ولیکن ذکرہ لیکن نصیحت کولی لعلهم یتقون دپارا دی چی دی پرہیزگارشی. پدی آیتونو کے بیان دے چی دا پیغمبر پا ذمہ باندے صرف دعوت ورکول دی او تبلیغ کول دی. پیغمبر پا چاوندے زبردستی او زور نشی کولے او نا پا خلقو باندے دا نگہبان دے. پیغمبر بس صرف بیان بکی واز و نصیحت بکی باقی کا سوک نمانی نو پیغمبر پا زور و زبردستی نشی راوستی او پیغمبر چی کمی وعدی اکڑی و کمی پیشنگوی اکڑی دا با پورا کیگی خامہا دا دروغجن کی دی نشی. پیغمبر چې څومره د آینده باره کې خبرونه ورکړي دي په دې کې تاخیر کېدی شي
لیکن دا غلط نشي ثابت دا به همها پوره کیږي به. پیغمبر د عذاب بیان کړی چې په دې به عذاب راځي، نو راځي به تاسو یې زر مه غواړئ، د خپل ټیم مقرر دی او په خپل ټیم به پوره کیږي. او بیا پیغمبر علیه السلام ته تعلیم ورکي چې کله دا کافرانو مشرکانو الله پورې مذاق کی او قرآن پورې مذاق کی او اسلام پورې، نو په داسې وخت کې دې سره ته مه کښېنه، دې سره مشغوله کېږه مه او شریک کېږه مه په دې خبره کې. اعراض ترې وکړه، راپاڅه نه چې کله یو ځای کې د الله او د الله د رسول او د کتاب الله او دارنګې د اسلام سپکوالی کېږي او توهین کېږي او مذاق ورپورې کېږي، ته به هغه ځای کې نه کښېنې. یا خدا چاہی منع کا په لاس باندې او په خوله باندې پوهې کا، که چېرې نیشي منع کولی او ستا وس او طاقت نی هلته نه بیا پاسه. دا پاسېدل دا دلیل د اعراض دی. که چېرې ته ورسره کښېناستې او د هغې خبرې اورې، نو ته هم هغې سره په دې ګناه کې بیا شریک یې. ها یو طرف ته تېنه شه، د ناګوارۍ اظهار وکړه چې بھئی ستاسو سره په دې خبرو کې زه شریک نه یم، خو که ته اورې او هېڅ قسمه انکار هم نه کوې او اعراض هم نه کوې او اورې یې، نو ته هم په دې ګناه کې سره شریک شوې. او چې کله هغې دا خبرې پرېږدي بیا خپل حالاتو ته واپس راشي، سمې خبرې شروع کړي، بیا ورسره کښېناستېدی شي. وکذب به قومک، او دروغجن ګڼی دی قرآن لره یا دی عذاب لره. به کې داهي ضمیر دواړو ته راځي، یا عذابو لکه مخکې نه د عذاب ذکر شروع دی. دی عذاب لرستا قوم دروغجن وګڼوي، دا دروغ دی، عذاب نشته دی. نبی علیه السلام به چې دې ته سم شی پوه شی ګورئ د مخکنو قومونو په شان عذاب در باندې رانه شي. دی وی کم دی عذاب خو رانغی، څو میاشتې تېرې شي، څو کلونه تېر شو، عذاب خو رانغی، هسې عذاب کې. وی ستا دا قوم دا عذاب نه مني، دروغجن یې ګڼي چې دا دې دروغ وي. وی ستا دا قوم دی عذاب لره دروغجن ګڼي، حالانکې دا خو به راځي په دې باندې. وهو الحق، حال دا دی چې دا عذاب برحق دی، دا به ثابتېږي، به واقع کېږي او په دې باندې. خو دا کله نو ټیم به راشي او دوی به پوه شي. او یا دا قرآن یادي، ستا دا قوم دا قرآن دروغجن ګڼي، دا د الله کتاب نه مني، حالانکې دا د الله کتاب دی او حق کتاب دی. قل وایه نبی علیه السلام لست علیکم بوکیل، نه یم زه په تاسو باندې داروغه. وکیل شاه عبدالقادر صاحب رحمه الله د وکیل معنا داروغه کړې ده. لکه د پولیس چې کوم یو افسر یې ته داروغه او وکیل ویل کېږي، هغه خلک په زور باندې د ډنډۍ په زور باندې خلک لارې ته راولي. نو ای نبی علیه السلام ته ورته ووایه چې زه خو زبردستي په چا نه کوم او نه څوک په زوره دین ته راولم، زه خو صرف وعظ او نصیحت کوم، تبلیغ کوم، اهمیت بیانوم، فضایل بیانوم او وعیدات بیانوم، ولیکن دا چې څوک په زوره نه راولم. لست علیکم بوکیل، نه یم زه په تاسو باندې بوکیل داروغه او نگهبان او ساتونکي یو عهدې والا. تانوی صاحب رحمت الله علیه د وکیل معنی تعینات ته وي، یعنې زه الله تعالی په تاسو باندې
داسې نه متعین کړي چې دی به خامخا په زوره باندې راولي، صرف نصیحت به کوي، دعاګانې به غواړي او ترغیب به چلی. لکل نبئن باقی ما چې څونه خبرې کړي دي د دې لپاره خپل ټیم مقرر دی. څومره پیشنګویۍ مې کړي دي، څومره خلکو ته مې د عذابو خبرې کړي دي، دا په خپل ټیم باندې راځي. لکل نبئن نبأ هسې عام خبر ته نه وي، هغه خبر ته چې محتم بالشان اهم خبر ته ویل کېږي. نو د هر یو اهم خبر دپاره مستقر یو وخت دی د پوره کېدو، او پای کې به دا خبر پوره کېږي به. مستقر وخت د پوره کېدو دی. دا ما چې د عذاب باره کې خبرې کړي دې لپاره وخت مقرر دی او په دغه وخت باندې پوره شي. وسوف تعلمون فی الحال خو نشته، خو زر ده چې تاسو به پوه شئ. الله تعالی داسې عجیبه حالات جوړ کړو د دې د پوره کېدو. د چا په وهم و ګمان کې نه وه چې د بدر میدان به ګرمیږي او دا حالات به جوړیږي. د ابو سفیان قافله بانه شوه، نه مکی والو ته پته وه چې میدان جنگ ګرمیږي او نه مدینی والو ته پته وه. بانه د ابو سفیان قافله شوه، چا د ملک شام نه را واپس راتله، ډېره غټه سرمایه وه پکې مکې مکرمې ته. او دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام ته اطلاع راغله چې د ابو سفیان قافله روانه ده، او د هغې دپاره 2 کسان ولېږو چې خیر خبرې راوړئ. او دلته نبی علیه السلام لښکر تیار کړو چې ځئ چې ځو د ابو سفیان قافلې پسې. د دې وجې نه جنګ تیاري مو نه شو، او 2 آسونه او 8 تورې وې. په 8 تورو باندې جنګ کېږي، او یا په 2 آسونو باندې جنګ کېږي، او په 10 اوښانو باندې. صحابه 313 کسان دي، او تورې ورسره 8 دي صرف، او 2 آسونه دي او 10 اوښان دي ورسره. دی خو د قافلې دپاره روان شو. هلته کې ابو سفیان ته هم پته وه، د نبی علیه السلام بارک ورته پته وه چې هسې نه حمله ونه شي. نو هغه هلته کې سړی ولېږو چې شابه قافله په خطره کې ده. هغه هلته کې مکې ورټول تیار شو چې راځئ چې د خپلې قافلې حفاظت وکړو. نو هغوی ښه برپور طریقې سره خو قافلې دپاره را روان شو، او لاره کې خبره چې قافله خو بس شوه، ځای واپس و. هغوی نه واپس نه ځو، ځو مدینې ورته سبق ښیو. اوس هغوی په دې اراده را روان شو. او دا قرآن خو مخکې وکړه لکل نبئن مستقر، د هر خبر دپاره ټیم شته. او دوی نه څو خبرو چې داسې به کېږي. او رالو د بدر میدان ته، شیطان دی نورم را تیز کړو، اړی وستلو، اړی وله تیزو، او زه ستاسو ملګری یم او زه د پلانکي ځای نه سردار یم او دا دي او هغه دي. او راله د بدر میدان ته، او د بدر میدان کې او یا کافران هغوی مردار شو، پای کې 24 لیلې سردارانو، او یا کافران قیدیان کړو. او نبی علیہ السلام 3 ورځې بعد هلته یو کوهی دی، هغې ته بدر وي. د بدر میدان ته ځکه بدر چې دلته کې دا کوهی دی، کوهي ته اصل کې بدر وي. دا یو سړی و، د هغه نوم بدر و. هغه دا کوهي کنستی و، نو د هغه په نوم باندې دا کوهي مشهور شو. نبی علیہ السلام دغه کافران دغه بدر کوهي ته راکاږلو، هغې کې وغورځولو.
او 3 ورځې بعد نبی علیہ السلام د بدر کوی په غاړه باندې ودرېدو. نو دې ته وی چې الله تعالی ما سره کوم وعده کړې وه خو ما رښتینې ومونده. خو تاسو سره چې الله تعالی کوم وعده کړه تاسو رښتینې ومونده او که نه مونده. هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، الله چې تاسو سره کوم وعده کړه رښتینې ومونده او که نه. هغه لکل نبأ مستقر، هغه ټیم پوره شو دارې راغی. الله هم دکه وعده ما سره چې په دې به عذاب زه راولمه. اوس عذاب به څنګه راځي؟ نو دا خو د الله تعالی مرضي دکه عذاب شو چې د 8 تورو او د 2 اسونو مقابله کوي. هر یو سره توره ده او هر یو سر نیزه ده او اسونه هم ډېر دي او اوښان هم ډېر دي او د هغې باوجود هغې قتل هم شو هغې ګرفتار هم شو. نو دا د الله تعالی عذاب و چې په دې باندې راغی. نو نبی علیہ السلام وفرمیل سوف تعلمون، ستاسو پوهه به شئ. اوسو دا هغه سوف تعلمونو. خو دې خو هغه ټایم کې دې ته دا خیال خو نه چې موږ سره به داسې کېږي. د هر خبر دپاره یو ټایم دی. لکل نبأ مستقر، هغه چې نبی علیہ السلام 14 کاله مکه مکرمه کې لګیا و چې ګوره را به شي عذاب را به شي. هغه عذاب په دې باندې راغی. وسوف تعلمون، او زر ده چې تاسو به پوه شئ. واذا رأیت الذین، او کله چې ته ووینې کسانو لره یخوضون فی آیاتنا. دی آیت کې مونږ ته تعلیم دی، خطاب خو نبی علیہ السلام ته کړی دی خو په دې کې ټول امت شامل دی. چې کله د اسلام مخالفین او کافرانو چې کله الله پورې مذاق کی او د قرآن آیتونو پورې مذاق کی او استهزاء کی، نو داسې وخت کې به ته دې سر نه کښېنې او که ناست دی نو راپا بسې. اول به هغې پویه کې په طریقه باندې په خوله باندې پویه که آواز و نصیحت ورته وکړه چې بھائی د الله مذاق مه کوئ، د آیتونو مذاق مه کوئ. که چېرې هغې نه مني نو بیا ترېنه راپاسه ورسره کښېنه مه اورئ مه. اصل کې کافرانو به نبی صحابو سره یو ځای ناستو، نو کله به د قرآن یو موضوع دی شروع کړه، رو به دی آیتونو ته استهزاء ته لاړو او مذاق به شروع کو. الله تعالی د آیت نازل کو چې ته دې سر ناستې، نو ناسته خو خیر دی، څه خبر نه کافر سره ته کېناستېدی هم شي او یو ځای خوراک هم کولی شي او سفر ورسره هم یو ځای کولی شي، معاملات او لین دین ورسره هم کولی شي، داسې مسله نه ده. لیکن دا چې کله ای په خپلو حدودو کې دننه اوسیږي، چې کله ستا مذهب پورې، ستا کتاب پورې او پیغمبر پورې او الله پورې کله ای مذاق او ټوکې ټکالې کي، ستا د ایمان او د دین غیرت داري چې هلته نه بیا راپاسه یا اول پویه که، او که چېرې نه پوهېږي ته ترې بیا راپاسه. بخاري کې روایت دی، په یو پیره په بازار کې یو یهودي دا ووایي چې موسی علیه السلام ته الله تعالی په ټولو باندې غوره ورکړی دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې په ټولو کې خو نبی علیه السلام هم دی پیغمبرانو کې، نو ولې آیا د موسی علیه السلام فضیلت په نبی علیه السلام باندې هم دی څه؟ و دا د هغه د ایمان غیرت دا وه چې هغه یهودي له څپېړه ورکړه. نو هغه یهودي راغی نبی علیه السلام ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه شکایت وکړو. نو خیر نبی علیه السلام د حالاتو مطابق دا فیصله وکړه چې
موسی علیہ السلام هو ډېر لوی سړی دی او نبی علیہ السلام د خپل ځان باره کوي چې ماله په نور باندې داسې فضیلت مه راکوئ په نورو انبیاء کرام باندې چې گویا کې زما اهمیت ثابت شي او د نورو پیغمبرانو نعوذ بالله د هغې توهین او یا تذلیل او یا سپکوالی او حقارت وشي. نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې دونه ایمانی غیرت و حالانکه هغه یهودي دا نه وی چې نبی علیہ السلام یې نه ټارګېټ کو هغه د پیغمبرانو باندې د موسی علیہ السلام اهمیت ثابت و نو په یو اعتبار سره خو د موسی علیہ السلام اهمیت ثابت هم دی الله ورسره څو پیرې کلام کړی دی کلیم الله ورته وي او لوی شریعت والا نبی دی لوی کتاب و بلا مناقب د موسی علیہ السلام دی نو په یو اعتبار سره خبره صحیح ده لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې دومره غیرت راغی چې دا خو بیا د نبی علیہ السلام هم د موسی علیہ السلام فضیلت شو او پای باندې هغه سپېړه ورکړه. نو چې کله داسې حالات دي چې د پیغمبر علیه السلام او یا د بل پیغمبرو زمونږ ټول پیغمبران زمونږ دي د هیڅ یو پیغمبر سپکوالی مونږ نشو برداشت کولی دا خو ایمان ته خطره ده. چې کله داسې حالات بیا ته راپاسه او یا د ناګوارۍ اظهار وکړه وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ او کله چې ته ووینې کسانو لره یخوضون چې دی ننوځي خاض یخوضو اصل معنا داره چې کله په حوض کې په اوبو کې پیدل رواني لامبو پکې نه وخی نو په اوبو کې ګرځېدل دا ګرانی په اوبو کې لامبو وهل آسان دي او چې په اوبو کې تخپو باندې رواني دا قدمونو چتولو او کې خودل دا پدې کې ګران وي سړی روان رفتار سره نشي تلی بلکې تکلف سره به مشقت سره به ګرځېدل کې نو په یخوضون کې د تکلف معنا پرته ده چې کله ته ووینې چې داسې خلک دي چې په تکلف سره هغوی یعنې هغوی ګویا کې دا یو سوچ او سمجه منصوبه جوړه کړې ده چې قصدن به دا خبره دې ته راولو که نورې خبرې کو نو کم از کم دې ته به خامخا راولو چې د الله یا د پیغمبرو یا د قرآن مذاق او استهزاء وشي یخوضون فی آیاتنا چې دی ننوځي فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې ای فی ابطال آیاتنا ای زمونږ د آیاتونو باطل والی کی او دای دروغجنوالی ثابتی چې کله ای حبیب داسې حالات راشي ته به څه کوې بیا لومړنی کاردار فاعرض عنهم ته اعراض وکړه مخ واړوه د دینه به مخ ولې اړئ ځکه چې دوی د آیتونو باره کې داسې کار شروع کړه رویه اختیار کړه اسی خو به نبی علیہ السلام د کافرانو نه اعراض به نه کي کنی بیا پیغمبر علیہ السلام تبلیغ به څنګه کی بیا کافر ته بیان څنګه کی د ټولو کافرانو نه اعراض نه دی په کافرانو کې هغه کافران چې کله د حد نه تجاوز وکړي او هغوی د الله باره کې یا د قرآن باره کې کله داسې رویه اختیار کړي بیا به ترې اعراض کوي او که چېرې هغوی دا رویه نه اختیاري نو بیا به کافرانو ته تبلیغ به کوي خواله به ورځي به ځکه بیا د پیغمبر علیه السلام ذمه داري خو بیا پاتې شوه که پیغمبر علیه السلام د کافرانو نه اعراض وکړي نو فاعرض عنهم ته اعراض وکړه دینه نه مخ ته نه واړوه په داسې وخت کې
او د اعراض تعلق کله زړه سري او کله په بدن سري. کله کم از کم ته پړه کې بیا بد وګوره، د ناګوارۍ اظهار وکړه، ها سره ها مه ملاوهه، خان دمه دی په خبر باندې خوشحالېږم. داسې کیفیت جوړ کړه چې هغوی ته پوه شي چې دې زمونږ په دې خبرو باندې او په رویه باندې خفه دی. او یا داسې وکړه چې په خوله باندې باقاعده ووایه او بیا د هغه مجلس نه پاسې یو طرف ته شه او یا بار ترېنه راوځه. حالاتو ته به ګورې، یو طریقه به اختیارې چې هغوی ته دا خبره معلومه شي چې زمونږ په دې خبر باندې خفه دی. منافقانو به پیغمبر علیه السلام پورې مذاق کو. الله تعالی آیتونه نازل کړو چې دا تاسو څه کوئ؟ هغوی وی چې مونږ خو یې مذاق او ټوکې ټکالې مونږ خو یې دغه کوله، مونږ خو یې چې دا سفر مونږ ته آسان شي، خوش طبعیم کوله. نو قرآن قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. سو د مذاق او د خوش طبعۍ دپاره الله پاتې شو، د الله آیتونه او پیغمبر پاتې شو. د مذاق نورې خبرې لږې دي چې نورې خبرې وکړي. نو راشئ له د الله پورې مذاق کوئ او کتاب الله پورې او د الله رسول پورې مذاق کوئ. نو فی آیاتنا ای فی ابطال آیاتنا. او دا نن سبا مونږ ته هم دا تعلیم دی چې بعض اوقات او داسې مسلمانانو مو او یا کافرانو مونږ سره په سفر کې یا په مجلس کې یا په کمره کې هغوی داسې گفتگو شروع کی چې هغې سره د اسلام او یا د پیغمبرو او یا د دین سپکوالی راځي. بیا هغوی لومبې پویه کول پکار دي. که چېرې هغوی نه پویه کېږي نو سره بیا قطع تعلق پکار دی. د دې نه بعد هغوی سره بیا تعلق کم از کم نري ساتل پکارو تر څو چې هغوی د دې خبرو نه توبه نه ده وباسلې او دا خبرې بندې کړي نه دي. دا د ایمانی او د دین غیرت دا دی چې تا یې سر ناست نو ورو ورو به ته هم هغوی په ماحول کې وراشي، بیا ته به هم د هغوی په شان خبرې بیا کوې. لکه انسان د ماحول غلام شي بیا. او سړی د خپل دوست په دین باندې وي. المرء علی دین خلیله. سړی د خپل دین د خپل ملګري او د دوست په دین باندې وي. یعنې چې څه هغه کې نه به ته هم کوې. چې داسې ملګرو سره تعلق وي ته به هم بیا هغه شان خبرې به کوې. فاعرض عنهم. پس ته مخ واړوه د دوی نه. تر کم وخته حتی یخوضو. تر دې چې دوی مشغوله شي فی حدیث غیره په یو خبره کې غیره د دین علاوه. چې کله نورو خبرو کې بیا مشغوله شو کېناستلو بیا ورسره ته کېناستېدی شي. وإما ينسینک الشیطان. او که چېرې هیر کې ستا نه شیطان، که پرېږده ستا نه شیطان یېره راوسته، یعنې ته په هغه مجلس کې ناست وې او دې دا خبرې شروع کړي او ستا خیال نو او ستا ایرو چې ما له خو پاسېدل پکار دي، نو کله چې تا ته رایاش نو بیا راپاسه. دا مه وایه چې اوس هسې م ناست یم زه به پاسمه، نو بیا فورن راپاسه. دا علاوه چې کله تا نه ایر راشي او که تا ته مخکې نه پته ده چې د مجلس کې دا گفتگو کې بیا خو به مجلس ته سره ورځې نه. دا خو چې کله ستا خیال نه و ته ورغلې هلته کې دا خبرې شروع وې نو بیا راپاسه. یا ته ناست وې او ستا خیال نه او خبرې دا شروع شوې بیا دا اعراض وکړه او راپاسه. وإما ينسینک الشیطان.
او کچریر کستان شیطانو آیا شیطان د پیغمبر نم ير راوستی شي نسیان راوستی شي او پیغمبرم انسان دی او نسیان انسان سره راځي انسان ته انسان ولی وی د دو وجونه وی یادا چې انسان د انس نه دی او د انس معنی مانوس کېدلو انسان مانوس کیږي بل انسان سره دو کسان کې یو یو خپلو کې تعلق پیدا شي مانوس شي ځکه ته انسان وي او یا دا انسان د انسیان نو دی د نسیان نه دی نسیان هیر ته وي د انسان نه هیر ډیر راځي ځکه ورته انسان ویل کېږي اول الناس نو لومبني انسان چیرې د هغه نه لومبني هیر راغلی وه آدم علیه السلام لومبني انسان دی او د هغه نه لومبې هیر راغله د دې وجې نه د اولاد دی هم هیر راځي انسان نه خبره هیره شي ځکه نبی علیه السلام فرمایي رفع عن امتی الخطأ والنسیان زما د امت نه الله تعالی درې خبرې اغستې دي ومستکرهو علیه یو دا چې دنه خطا وشي اراده نه راکړې دی یو کار او خطا انتنه یو غلطي وشوه نو په دې غلطۍ باندې ګناه نشته خو که نقصان دې چا کړي نو پوره کوې بیا چې کوم نقصان ستانه مالی او جاني شوی به پوره کوې خو باقي د دې نقصان چې کوم ګناه ری ناګناه پتا اوس نشته دی دارنګ والنسیانو ستانه یو خبره هیره شوه او په هیره ستانه یو غلطي وشوه یو ګناه دنه وشو نو د دې ګناه نشته پتا باندې باقي چې کوم نقصان شي خو پوره کوې تو نبی علیہ السلام فرمایي یو انسان اوده پاتې شو ستا اراده وه چې سهار مانځلی به پاسم او پانسېدې او نور ختلی او راپاسېدې نو په دې مونځ پرېښودو ته ګنهګار اوس نه خو قضا به ګوره راګرځې د نور ختو نه بعدو خو دا چې ستا نه که مونځ پاتې شو نو دا په دې ګناه نشته په تا باندې یا ستا خیال نو په څه کار کې مشغوله وي اذان دې هم نه دی اورېدلی چا راته ویم نه او مونځ ټایم لړو نو په دې مونځ پاتې کېدو ګناه نشته خو ګوره قضا خو به راګرځې ومستکرهو علیه چې تا باندې چا زبردستي وکړه ته یو کار نه کوې یو ګناه خو تا باندې په زور او زبردستۍ دا ګناه وکړی شو په ګن پوینټ باندې د تورې په زور باندې نیزې په تور باندې او تا ګناه وکړو نو چونکې دې کې ستا خپله اراده او اختیار نشته نو په دې ګناه کولو باندې تا باندې ګناه نشته خو که چا تا نه څه نقصان شوي نه خو بیا پوره کوې خامخا به تلافي به کوې بیا نو نسیان چیرې دا انسان سره لازم دی انسان نه یې راځي لیکن مسله دا ده چې آیا د پیغمبر نه نسیان راځي او که نه راځي او پیغمبر نه نسیان یې راځي نبی علیه السلام د ماسپښین په مونځ کې راغلی وه د مازدیګر په مونځ کې راغلی وه د څلورو په ځای 2 رکعاته وکړو او نبی علیه السلام بیا کور ته لاړو یو صحابي د ذوالیدین ورته وی رضی الله تعالی عنه هغه ورپسې لاړو ویي دا مونځ 2 رکعاته شوه څلورو په ځای او که نه ستاسو نه خبره هیره شوې ده نبی علیه السلام ما نه خو نه خبره هیره شوې نه مونځ 2 رکعاته شوی دی نه یو کار خو شوی دی نبی علیہ السلام چې بار وروته صحابو نه تپوس وکړو الصدقه ذوالیدین
دا ذوالیدین صحابي رشاوي چې ما 2 رکعاته کړي، صحابوی اوج تاسو 2 رکعاته کړي دي. نبی علیہ السلام بیا ورپسې 2 رکعاته وکړو، سجده سهو وکړه، 4 رکعاته مکمل شو. اوس هغه د نبی علیہ السلام په مونځ کې ایره راغلې ده، نو ایره پیغمبر نم راځي، خو زمونږ نسیان او د پیغمبر په نسیان کې فرق دی. هغه دا چې زمونږ نه نسیان راشي نو کیدای شي مونږ ته تنبیه ونه شي، خو که د پیغمبر نه نسیان راشي نو تنبیه ورته الله تعالی کی بیا، ځکه پیغمبر په نسیان باندې باقی نه پاتې کیږي. کنی بیا خو په وحی باندې اعتماد پاتې نشي، په قرآن بیا اعتماد پاتې نشي چې پیغمبر نه یې راله بیا خو به مونږ په شریعت باندې څه اعتماد پاتې شو، کیدای شي پیغمبر نه دا هیر شوي. نو نه، د پیغمبر نه که چېرې خطا وشي او ایره راشي نو فورا تنبیه راشي، دا یې تلافي د پیغمبر د وفات نه مخکې وشي. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. او زمونږ خو ایمان داره چې والقدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر دواړه د الله تعالی ر طرف نه دي. دا خو نه چې ګنې شر شیطان نه ولي، دا هم الله تعالی پیدا کی. خدا ادب دی چې دا خیر نسبت به الله تعالی ته کې او د شر نسبت به شیطان ته کې، ځکه شیطان سبب وګرځي. الله څوک په شر باندې راولي نه، او شیطان سبب وګرځي او د ارادو کې دا انسان په خپله، نو الله تعالی د په اراده باندې حکم پیدا کی اکارو کی. نو دلته کې د شیطان ته د نسیان نسبت کو، نو ځکه چې شیطان سبب وګرځي. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. او کچریر کې ستانه شیطانو، یعنی ستانه دا خبره و چې هو مجلس کې نورې خبرې شروع دي او ستا خیال نو بیا به څه کې فلا تقعد، پس ته مه کښېنه چې کله تا ته رایاد شي، بعد الذکر، پس د رایادېدلو نه، د رایادېدو نه بعد خو کم از کم اوس راپاسه که نه، مع القوم الظالمین، هغه قوم سره چې ظالمان دي. دلته کې د ظالم قوم نه مراد څوک دی؟ الذین یخوضون فی آیاتنا، دا کم خلق چې د الله په آیاتونو کې داخلیږي او دای مذاق او استهزاء کې دا ظالمان دي، نو دې سره بیا کم از کم مه کښېنه. او دروغجن وګڼه دې لره قوم ستا، حال دار چې دا حق دی. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نیم زه په تاسو باندې داروغه د پاره د هر یو خبر وخت د پوره کېدو دی، او زر دا چې تاسو به پوه شئ. او کله چې د وینې کسان لره چې هغوی ننوځي په آیاتونو زمونږ کې، پس ته مخ واړوه د دوی نه تر دې چې دوی مشغوله شي په خبره بله کې. او که چېرې هېر کې ستا نه شیطان، پس ته مه کښېنه پس رایادېدلو نه هغه قوم سره چې ظالمان دي. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت،
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وما على الذين يتقون او نشته دی پاکستانو باندې چاغي یریږي من حسابهم د حساب د دینا من شيء سسيز ولكن ذكرى لكن نصيحت کولی لعلهم يتقون د پاره دی چې دی پرهیزګار شي وذر الذين اتخذوا او تپریک دا آکسانو لرا چاغی نسل دے دینهم دین خپل لرا لعبا لوبے ولهوا او تماشا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کی اچول دی لرجند دنیا وذکر به او تا نصیحت کا پدی قرآن سرا ان تبسل نفس دا پارا دی چه حلاک نکلشی او نفس حلاک نکلشی او نفس بما کسبتو فاعی عمل سرا چه دکڑ دے لیس لها نبی دی نفس تپارا من دون اللہ ما سوا اللہ تعالینا ولی ولا شفیع سوک دوست او نسفارشی وَإِن تعدلو او کچر فدیہ کی ورکی کل عدل ہر قسم فدیہ لا يؤخذ منها نبشی اغستلی ددنا اولئک الذین ابسلوا دا اعکسان دی چی دی حلاک لیشوی دی بما کسبو فسبب دا اغی چی دی کسب کری دی لهم شراب د دیر پار بس کلوی من حمیم د یشیدلو گرم ابونا وعذاب علیم او عذاب دردناک بوی بما کانو یکفرون پس سبب د آئی چی دیبا کفر کولو پمخ کی آیت مبارکہ کی دا تعلیم و چکل کم کافران و مشرکان دا اللہ آیتونو پوری مذاق کی و ٹوکی ٹکالی کی تبدی سرنکینی کستان فرض کئی رالا تو سرناسوی چکل تا تراشی نفورن تین راپاسا دیات کے بیان دے کچرتا پخپل مقصد بائی دی لزی او دی ٹوکی ٹکالی کی او تر دی دا ٹوکو ٹکالو کی شرکت دا پارا نزی او دی سرا موافقت نکی اخپل مقصد و اخپل غرض دا پارا تلی نو پتاوان دی سگونا و سوابان نشتا دی تا دی تا نصیحت کوا شاید چی دی خبرو منی پا خبر باندې غور و فکرو کی باقی دی سر ملگرتیا پا دے کے مکوا چکل دا مخی ایت نازل شو صحابہ کرام رضی اللہ تنہم نبی علیہ السلام خدمت کی عرضو کو چی جمونگ با حرم شریف تا سنگزو لکہ دا کافران پا حرم شریف کی ناستی
او چې مونږ هلته لړ شو د مون دپاره یا طواف دپاره دی هلته کې مذاق هم شروع کې ټوکې ټکالې هم شروع کې مونږ به هلته څنګه ځو الله مونږ منې کړو چې دلته دې سره مه کښېنئ او مه یوځای کېږئ ورسره الله تعالی دا لومړنی آیت نازل کو چې وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء تاسو خو حرم شریف ته د عبادت دپاره ځئ دې سره په دې خبرو کې ملګرتیا لپاره خو نه ځئ تاسو په خپل غرض او مقصد باندې ځئ نو خپل کار کوئ خپل عبادت کوئ طواف کوئ نوافل کوئ او دې سره په دې خبرو کې مه شریکېږئ او مه ورسره کښېنئ چې کم ټایم دی په د الله د آیتونو مذاق کي او چې کله د الله د آیتونو مذاق نه کي بیا ورسره کښېنئ نصیحت ورته کوئ په طریقې سره پوهه کې شاید چې دی پرهیزګاره شي او پوه شي وما علی الذین یتقون او نشته د څه جرم نشته د څه ملامتیا او څه جرم علی الذین پاکستانو باندې یتقون چې هغوی یریږي د الله تعالی نه او مراد ترې مؤمنان دي مؤمنان د الله نه یریږي د دې وجې نه مؤمنان ډېر د محتاج زندګي تیري د هغوی خوله هم په کابو کې وي د هغوی خبرې هم د حق موافق وي مؤمن مسلمان بچرم د خولې نه غلطه خبر ونه باسي د مذاق او د استهزا خبره بچرې ونه کي ځکه یتقون وي چې مؤمن پرهیز کی دا خوله په خپل کابو کې ساتي ځکه انسان هلاکیږي د خپلې خولې د لاسه نبی علیه السلام فرمایي چې وهل اهلک الناس الا السنتهم خلق هلاک نشو مگر د خپلو خولو د ژبو د لاسه د خپلې خولې د لاسه انسان ګرفتاریږي د خولې داسې خبرې وباسي چې د هغوی وبال او پکړ په ده باندې راشي نو وما علی الذین یتقون او نشته د څه جرم او ملامتیا په هغه خلکو باندې چې هغوی یریږي د الله تعالی نه نو څه نشته من حسابهم د حساب د دې کافرانو نه که الله دې کافرانو سره حساب کتاب کی نو د هغې ثوابالو په مؤمنانو باندې بني یا د من حسابهم بله معنا داره چې مؤمنان کافران نشي منې کولی د مذاق او د استهزا نه د مؤمنانو دونه طاقت نشته چې دا کافران منې کړي او دې له خولې بندې کړي ځکه مؤمنان کمزوري دي او لږ دي او د کافرانو زور سوا دی لکه دا صورت مکی دی او مکی دور کې د کافرانو زور او طاقت ډیرو او مؤمنان کمو مؤمنانو نه مقابله کولی شوه نه دفاع کولی شوه لکه د مکی آیتونو کې جهاد حکم نو او د جواب حکم هم نو نو مؤمنانو به د کافرانو ظلمونه زغمل به برداشت کول به او صبر به کو ځکه مکی صورتونو کې مؤمنانو ته ترغیب او صبر کوئ د الله نه مدد غواړئ جواب هم نه کوئ مقابله هم نه کوئ او جهاد هم تاسو نشئ کولی نو آیت کې بیان دی چې مؤمنانو باندې دا خبره نشته یعنی د کافرانو خولې نشي بندولی کافران خو به لګی بې باکه خلک دی البته مدینی منورې ته چې کله بیا صحابه رالو بیا د جهاد حکم راغی چې اوس کافرانو سره مقابله هم کوئ جواب ولم ورکوئ کولی شئ اوس تاسو نو من حسابهم د حساب د کافرانو نه یعنی تاسو کافران له خولې نشئ بندولی او نه منې کولی شئ
صرف ترغیب کولی شي او که ترغیب نشه کولی راپاسې تنه اعراض تنه کوي. من شیء سسیزو یعنی څه قسمه زور او زبردستی ساسو په کافرانو باندې نشي کولی. ولکن ذکرا مصدر دی یادګیرنه کولو نصیحت کولو، لیکن په تاسو باندې نصیحت کول شتا. تاسو به نصیحت کوئ دی ته واعظ خبرې به ورته کوئ خو موقع مناسب به ورته کوئ چې کله تاسو ګورئ چې دې وخت کافران خبر اوري نو کوئ ورته. ولکن ذکرا لیکن نصیحت کول په تاسو باندې شته او دا به کوئ. ولی لعلهم یتقون شاید چې دی پرهیزګار شي او شاید چې دی د خپلو خبرو نه منې شي. مؤمن مسلمان به نا امیده کېږي نه. کافر هغه الله آیاتونو پورې مذاق او ټوکې ټکال او استهزا کی او تکذیب کی او انکار کی. بیا هم قرآن شاید چې دی پرهیزګار شي شاید چې دی ایمان نوړي. لعلهم یتقون شاید چې دی یا د پاره دی چې دی پرهیزګار شي او دی د خپلو خبرو نه منې شي. مؤمن مسلمان به چرې نه نا امیده کېږي د کافر نه تر څو چې هغه له مرګ نه دی راغلی یا تر څو ده له مرګ نه دی راغلی او یا تر څو په هغه باندې عذاب نه دی راغلی. نو لعلهم یتقون شاید چې دی یا د پاره دی چې دی پرهیزګار شي دا کافران یادي. دلته کې یتقون دا کافران یادي او بره یتقون مؤمنان یادي. وذر الذین اتخذوا زر معنی پریږده او وذر معنی ای اترکو پریږده تو. الذین اتخذوا زر معنی پریږدل لازی خو داسې عام پریږدل نه راځي چې کله یو کار ستانی خوښو او ته ته د نفرت په نظر باندې ګوري او بیا پریزي نو دې لپاره زر راځي. یعنې زر پرېږده دا کافرانو دا دې دا کار خو ښه نه دی دا عمل سم نه دی نو لهذا پرېږده خفه کېږه په دې باندې ما. ذر الذین اتخذوا دینهم پرېږده ته هغه کسانو چې هغوی نیسلی خپل دینو. د پرېږدېدلو نه مراد دا نه چې بایکاټ ورسره وکړه او به دې بیا خواله مه ورځه. نه نصیحت خو به ورته کوې تبلیغ به ورته کوې وعظ او خبرې خو ورته کوې به. بیا د زر مطلب څه دی؟ یعنې په دې باندې خفه کېږم وړه کې غمجن کېږم چې دا دې څه کي زه څه کوم او دا دې څه کي زه دې خیرخواهي لټوم او دې الټه دا کارونه کوي. نو د زړه په اعتبار سره پرېږده یعنې غمجن کېږم په دې باندې او پروا یې مه ساته. زر ای لا تبالې بهم د دې پروا مه ساته که دا دې انکار کی او که تکذیب کی. الذین کسان اتخذوا دینهم چې دی نیسلی خپل دینو لعبا ولهوا لوبې او ټوکې لوبې او تماشا. لکه دا خلک دی چې ګوره دی هغه دین چې دغه لوبې او ټوکې دي دې دو مطلب دي. یا خو د دین نه مراد دین اسلام دی چې ګوره دی دین اسلام نه لوبې ټوکې جوړې کړي حالانکه دین خو د خپلولو د عمل کولو وي او دی د هغې نه ګوره لوبې ټوکې جوړې کوي پر مذاق او استهزا کی. او یا بل مطلب دا دی چې خپل دین نو نستاسو دین خو دی نه قبل دین اسلامو
خو دې سر دا چې کوم خپل دین دی هغه دین نه دی، هغه تشې لوبې او ټوکې دي. د کافرانو دین سو وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. کافران چې مونځ کینو ای کې خشوع او خضوع نی او نه پکې عبادتي، صرف لاس ټپي او شپېلي وهي او دې ته دې مونځ وایي. دا مونځ دی، نه پکې خشوع شته او نه پکې خضوع شته او نه پکې دعاګانې او نه پکې عبادت شته، صرف لاس ټپول او صرف شپېلي ویل ته مونځ وایي. نو دینهم نه مراد د دې هغه خپل دین چې دی چې دې ځان ته ډېر دینداره وي که نه، د دې هغه دین څه دین دی؟ آیا د الله عبادت پکې شته؟ د الله توحید پکې څه شته؟ عجزي او انکساري پکې شته؟ چې دې ټول دین وګورئ یا لوبې دي او یا ټوکې یا تماشه ده. بلکې د اسلام نه علاوه که ټول ادیان وګورئ د وخت کې دنیا کې د هر یو دین چې راوالی چې وګورئ یا به ګانې بجانې به یا ساز به پکې او یا ګډېدل به پکې. ټول ادیان چې وګورئ د هغې د دین هغه چې کومه ورځې د مسلمانانو جمعې ورځ ته وګوره او د هغې د خالي او د اتوار ورځې ته وګوره چې هغې د خالي په ورځ په عبادت کې څه کي او د اتوار په عبادت کې څه کي او د هغې هولی ډے کې څه د هغې کرسمس ډے کې د هغې څه څوک ځان په ټماټرو باندې ولي څوک ګنګا ته ورودانګي او هلته مزارې لګیایي. دا د دې هغه دین وي او ټول ساز او ګانې بجانې وي او دې مقابله کې راشه د مسلمانانو دین ته وګوره. د اختر ورځ ته وګوره عبادت ته ښکلې 2 رکعاته مونځ وشي په جمع سره دعاګانې او خطبه د الله توحید ویلی شي او تکبیرات ویلي کې د الله لویي بیانېږي. د لوکې اختر مونځ ته وګوره په هغې کې عبادت دی. دارنګې د دې جمعې ورځ ته وګوره په جمعې پر ورځ څومره ښکلې عبادت د الله مخې ته ټول په سجده باندې پراته او خطبه ویلې کېږي. نو اسلام هتش عبادت او عبادت دی او د اسلام نه مقابله کې څومره ادیان چیري دا ټول عبادات ګانې بجانې او سوز او ګداز او دارنګې موسیقي او ګډېدل دا عبادت دي. نو دا ټول لوبې ټوکې شوې لعبا و لهوا، لوبې و لهوا او تماشا او ټوکې. وغرتهم الحیات الدنیا، او دوکه کې اچولي دي لره ژوند د دنیا په دوکه کې پراته دي، دنیا اکثره کړې او مقصود ګرځولی دی. وذکر به، او ته نصیحت کوه په دې قرآن سره، خلکو ته قرآن بیانوه، دا بهترین نصیحت دی. د قرآن نه لوی نصیحت بل نشته دی، ځکه د قرآن کریم یو نوم ذکرم دی. د قرآن کریم 3 غټ نومونه مشهور نومونه دي، اصلي نومونه خو ډېر زیات دي او دا 3 غټ نومونه یو قرآن، دویم فرقان او دریم ذکر او کتابو. دا نومونه مشهور او غټ دي. د قرآن کریم یو نوم ذکرم دی، دا بهترین ذکر او بهترین نصیحت دی. نو وذکر به، او ته نصیحت کوه په دې قرآن سره، ان تبصر نفس بما کسبت. دا نصیحت ولې کوي؟ هسې نه چې انسان ته پته نی او د باندې عذاب راشي، نو ته مخکې نه خبردار که او نصیحت ورته وکړه چې مرګ در باندې را روان دی، قیامت را روان دی. که چېرې بغیر ایمانه دنیا نه لړې نو هلاک به شي، بیا به څه نه کېږي او دې وخت کې هر څه کېږي.
ان تبسلا، تبسلا بمانے تہلکا یا تحبسا، ان تبسلا لئلا تبسلا، د پاره دی چې هلاک نکړی شي او گرفتار نکړی شي. د تبسلا دواړه معنی ټیک دي، گرفتاری مانم سیر او هلاکت مانم سیدا. دا چې هلاک نکړی شي او یا گرفتار نکړی شي. نفس یو نفس بما کسبتو په وجه د هغې چې د کسب کړی دی. نا کسب سره کفر دی او شرک دی او بد اعمال دی. نو اصل چې د بدو اعمالو د کفر او د شرک درسه دی گرفتار نکړی شي او هلاک نکړی شي، بیا خو هلته کې چانس نی او نه به هلته کې بیا چې ریویو به وي او نه بیا مکملاویږي. لیس لها من دون الله، یو نفس چې د قیامت پر باندې گرفتار شو هلاک کړی شو، دی چې ځان خلاصي دنیا کې چې انسان گرفتار شي د ځان د خلاصي لپاره سفارش کی اکثرو اپروچو کې او دارنګ بیا فدیه ورکی، جرمانه ورکی، مالی لالچ چاته ورکی. نو د قیامت پر به دا دواړه کارونه نه کېږي، نه به ستا څوک مددګار او سفارشي وي او نه به ته هلته کې د مال په ذریعې سره ځان خلاصولی شي. لیس لها، نه به یې دې نفس دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. د دون معنی اصل کې ښکته، دا د فوق مقابله کې دون ښکته، ادونم ښکته ته ویل کېږي. نو مطلب د الله نه ښکته څوک ستا مددګار نشته دی او د الله برابر څوک شته نه او نه د الله نه بره څوک شته. الله سره څوک برابر نشته نو بره به څوک او د الله نه ښکته چې څوک دی نو هغې ستا مدد نشي کولی. نو د الله نه ښکته بیا څوک دی؟ فرشتي هم دي او انسانان هم دي او جنات هم دي او هغه هر څوک دی نو هغې ستا مدد او سفارش نشي کولی. من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. ولی څوک دوست ناصر مددګار ولا شفیع او نه سفارش کوونکی، نه څوک مدد کولی شي نه ستا څوک سفارش کولی شي. نه چې نشي کولی نه هیڅ قسمه مددګار او هیڅ قسمه سفارشي. نو دنیا کې امید انسان دا په کار راځي چې دا نه بیا انسان جرمانه ورکي او فدیه ورکي او کفاره ورکي. نو هلته کې بیا فدیه او کفاره هم نشته، ځکه چې اول خو هلته مال شته نه، درهم او دینار د سره شته نه. خو که فرض که انسان سره ایمو دنیا برابر سره او سپین انسان سره، نو قرآن بار بار دا خبره وکړه چې دعوت قبلولی نشي. الله تعالی په سرو سپینو په درهم او دینار سکی. د دې قدر و قیمت خو مونږ سره دی، د الله تعالی سره د قدر و قیمت نشته دی. الله سره خو قدر و قیمت د ایمان او د نیکو اعمالو دی او ایمان او نیک اعمال دې سره شته نه. د هر زمانې خپله کرنسي وي او د هر ملک خپله کرنسي وي. دا درهم او دینار او سرو سپین دا د دنیا کرنسي ده، دا د آخرت کرنسي نه ده. د آخرت کرنسي ایمان او نیک اعمال دي. د ایمان او نیک اعمال به هلته چلیږي، لکه څنګه چې دې وخت کې په دې ملک کې روپۍ چلیږي، نو دارنګې هلته بیا نیک اعمال او ایمان به چلیږي. نه هلته هغه کرنسي را او دا ټولې کرنسۍ به ایکسپایر شي،
دا هلته بیا چلیږي نه سره نه څنګه به یې ته ورکړې او څنګه به ځان خلاص کړي بیا وَإِن تعدلوا دا تعدل کې ضمیر دی نفسن تراجع دا نفس مؤنث دی وَإِن تعدلوا او کچره فدیه ورکړي دا نفسو کل عدل دا کل په معنا د کثرت سره راځي یعنی هر قسمه فدیه او ډېرې فدیې څومره چې دي دا ټولې ورکړي دي نو لا یؤخذ منها نه به شي اخیستلی او په معنا د لا یقبلو نه به شي قبلولی د نفس نه که دې ورکړي نو نه به علي الله تعالی اول خو شتی نه ورسره خو که فرق راشي ورسره مو نه به ترې قبلولی نه شي نو چې نه مال دې په کار راځي نه دې مددګار شته او نه دې څوک سفارش کوي څنګه به ځان خلاصوي بیا اولئک الذین ابسلوا اولئک کې صفتونو والا ذات طرف ته اشاره یعنی دا نه چې صرف دا خلقو هغه خلق چې دا صفتونه یې پکې چې هغې خپل دین ټوکې ټکالې ګرځولې دی او هغې په دنیا دوکه کې اچولې دي نو دغه خلق یادي اولئک دغه خلقو الذین ابسلوا هغه خلق دی چې دی گرفتار کړی شو یا دی هلاکت کې وغورځولی شو بما کسبو په سبب د ای عملونو چې دی کسب کړي وو الله تعالی څوک اسې نه رانیسي او نه اسې جهنم ته بوځي نه اسې وله سزا ورکړي دا د الله قانون نه دی او نه د الله تعالی شان سره دا لایق او مناسب ده دی دا بدې عملی کړي دي کفر او شرک یې کړی دی ځکه الله تعالی دی گرفتار کړو هلاکت ته وغورځولو لهم شراب د دې لپاره بس کلوي شراب په معنا د مشروب سره شراب ما یشربو ته وي د څښلو څیز ته وي یو په پښتو کې شراب دی اردو کې شراب دی یو په عربی کې شراب دی په عربی کې شراب د څښلو څیز ته وي که هغه اوبه دي که چای ده او که شربت دی او زموږ اردو پښتو کې شراب هغه حرام څیز مونږ یادو چې نشه ورکړي په عربی کې شراب ورته شراب نه خمر ورته وي او دلته په اردو پښتو کې ورته مونږ شراب وایو لهم شراب یو سړی دی چې دوا مونږ ته شراب میلاویږي کافرانو ته به ډېر خوند وکړي نه هلته شراب به ني هلته د څښلو اوبه خو دي خو کمې اوبه من حمیم یشېدلې او ګرمې اوبه لهم شراب د دې لپاره بس کلوي من حمیم د ګرمو یشېدلو اوبو نه انسان چې یو لرې سفر وکړي او د لرې نه راشي ډېره ګرمي هم شوي تږي شوي وي ستړي شوي وي نو عام طور هغه ته لومړی خلک اوبه پیش کړي یا ساده اوبه یا پای کې چینی واچي او رنګ واچي د خپل وس مطابق هغه شربت هغه ته پیش کړي دا لومړنۍ مېلمستیا وي دا روټۍ او دا نور خوراکونه خو وروستو وي خو لومړني فرصت کې هغه ته خلک اوبه ورکړي او دا په کار هم داسې دي دین ډېر سفر کړی دی هغه د محشر میدان ته تللي د محشر د میدان نه بیا جهنم ته لاړلو ډېر اوږد سفر هم دی تږي شوي هم دي او ګرمي هم شوې ده ځکه دا نور به په دې باندې ډېر زیات راښکته وي په دې باندې نو دې لومړنۍ مېلمستیا به په یشېدلو ګرمو اوبو سره کېږي او نور عذابونه خو بیا وروستو دي
دا لومبني عذاب یادي چې لومبني عذاب د دې په یشېدلو په ګرمو اوبو سره دی. لهم شراب د دې لپاره به څښل وي نابسي من حمیم د یشېدلو ګرمو اوبو نه. نو من حمیمین وی صرف یشېدلې ګرمې اوبه نه، نور هم بلاشي عذابونه شته، نوونه دي او وینې دي او زکوم دي، اذان له دي غسلینو، خو دا یو یشېدلې ګرمې اوبه دې له ورکړی شي. دا حمیم او د حمتون نه دی. حمتون په عربۍ کې هغه چیني ته وایي چې د هغې اوبه ډېرې زیاتې ګرمې وي. د بعض انسان د جوړونو مرض وي، نو د جوړونو د مریض دپاره ډاکټرانو اطبا دا وي چې هغه چینا چې هغه قدرتي اوبه د هغې ګرمې وي، نه یې که ولامبه. دا نه چې تا ګرمې کړي اوبه په اور باندې، هغه نه یادي. دا بعضې قدرتي ګرمې چینې وي، دا مریض هلته نه یې که ولامبي، ایسه د جوړون دا مرض یې ښه شي. ایته حمتون وي. په دې حمتون کې او په حمیم کې ګرموالی معنا را. دې دوست هم حمیم وي، خلک دا زما ګرم دوست دی. نو ګرم دوست څه مطلب دی؟ ما به دې په سخته کې په کار راځي، دا ما ته ډېر نږدې دی. که حمیم ګرم دوست هم وي او حمیم هغه یشېدلو ګرمو اوبو ته وي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مثل العالم مثل الحمة، وی د عالم او د دیندار انسان مثال د چینی دی چې د هغې اوبه ګرمې وي. نو یاتیها البعداء ویترکها القرباء، وی نږدې خلک ورته لرې لرې اوسېږي، نه راځي وله خواله، او د لرې خلک وله راشي. څه مطلب؟ نږدې خلکو سره قدر نی او د لرې خلکو سره قدر ډېر زیات دي. چې کله لرې خلک راشي هغوی خپله فایده والي او اوبه خلاصې شي، نو چې ویښ کې لږې پاتې بیا نږدې خلک راشي، اوهو خو بیا خو څه پاتې ني ورسره. نو نبی علیہ السلام په دا حدیث کې د حمتون لفظ استعمال کړی دی. نو حمتون او حمیم ګرمې اوبه، وعذاب و عذاب علیم دردناکو، یعنی د یشېدلو اوبو نه علاوه نور هم بلاشي عذابونه دي چې دردناک به وي. بما کانوا یکفرون، په سبب دای چې دی به انکار کولو. کانو یکفرون دا ماضی استمراری ده، یعنی یو کار چې بار بار او مسلسل شي، انکار به دی بار بار کو، مسلسل به کو، دای د وجه نه الله تعالی دې ته عذاب ورکي. او نشته دی پاک کسانو چې یریږي د الله تعالی نه د حساب د دې کافرانو نه څه څیزو، لیکن نصیحت کول دي د پاره دی چې دی پرهیزګاره شي او تفریق دا کسان لره چې هغوی نیسلی خپل دین لره لوبې او ټوکې یا تماشه او دوکه کې اچولی دي له ژوند د دنیا. او ته نصیحت وکړه په دې قرآن سره د پاره دی چې ګرفتار نه کړی شي او نفس په سبب دا چې د کسب کړی دی. نشته د لپاره ما سوا د الله تعالی نه څوک دوست او نه سفارشي. او که چېرې فدیه کې ورکړي هر قسم فدیه نه به شي اخیستلی دنه. دا کسان دي چې دی ګرفتار کړی شو په سبب دا چې دی کسب کړی د پاره دی څکل دی شیدلو ګرمو اوبو نه، عذاب درناک دی په سبب دای چې دی به انکار کولو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قل وے پیغمبر علیہ السلام اندعو من دون اللہ آیا منگا را ابلو ما سوا داللہ تلانا ما اغچالرا لا ينفعنا چه منگ دا فیدن شرا رسولی ولا يضرنا او نمونتا نقصان را رسولی شی ونرد على اعقابنا او منگا واپس کلیشو پا پندخ پلو باندی بعد اذ هدان اللہ رستو دعینا چا اللہ تعالی ہدایتو کو منگتا کالذی پشان دا سڑی استهوته الشیاطین چی بیلاری کڑیوی اغلر شیطانانو فی الارض پزمکا کی حیرانا پدا سی حال کی چی حیران و پریشانوی لہو ددو اصحاب ملگریوی یدعونہو چرابلی دلرا الى الهدى ہدایت طرفتا ائتنا چراش منگتا قلو اے نبی علیہ السلام ان هدى اللہ بے شکا ہدایت دا اللہ تعالی هو الهدى اغا اصل ہدایت دے وَأُمِرْنَا منگتا حکم کلیشو دے لنسلم چه منگا تابدارو کو لرب العالمین دا پارا دا پروردگار دا جہانونو وان اقیم الصلاة او منگتا حکم کلیشویرے چه قائم کے تاسو منلرا واتقوہو او تاسو یریگے دہغنا وهو الذي إليه تحشرون والله تعالی اعزاد تے چه خاص اعتبا تاسو جمع کولیشے وهو الذي خلق السماوات والأرض والله تعالی اعزاد تے چه پیدا کری دی اسمان نوزمکا بالحق پحق سرا وَيَوْمَ يَقُولُ او پارس چا اللہ تعالی بو فرمائی کن شا فیکون پس شیبا قوله الحق وینا دا برحق دا وله الملک او خاص اللہ تعالی دا پار بادشاہی بوی یوم پارس باندی ينفخ في الصور چی پوکی با اوہ حدیشی پشپیلے کی
عالم الغیب والشهاده عالم دے د غیب و د ښکارا وهو الحکیم الخبیر اللہ تعالی حکمت والا خبردار دے پدې درې آیتونو کې د کامل توحید بیان دی او د شرک نفی ده او کافرانو مشرکانو ته بیان دی چې تاسو دین نه امید شئ چې مؤمنان مسلمانان به مرتد شي او کفر به اختیار کی چونکه صورت مکی دور کې نازل شوه دی مکی دور کې د کافرانو کوشش داو چې مسلمانان په څه طریقې سره مرتد شي او بیا واپس او کفر ته راشي کله به هغوی لالچ ورکو کله به دمکې ورکولې کله به زور او زبردستي کوله او مختلفو طریقو حربو سره مؤمنان مسلمانان کفر ته بیا راوستلو نو دې آیتونو کې بیان دی چې دا خو کیدی نشي چې مؤمنان مسلمانان دی واپس کفر ته لاړ شي او مرتد دي شي ایمان د هغوی زړونو ته کوز شوی دی څنګه به ایمان د هغوی د زړونو نه بیا وځي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالرحمن د لا ایمان نو وروړی نو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دعوت ورکو چې دا جید خپل دین ته بیا واپس راشه چې کوم زمونږ پخوانی دین دی یعنی د بوتانو بت پرستۍ ته نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه آمادګي کړې ده او نه رضامندي ظاهر کړې ده او نه خوشحاله شوی دی په دې خبره او الله تعالی د آیت نازل کو د ابوبکر صدیق رحمه مقام چونکې ډېر اوچت دی نو هغه ته چې چا داسې دعوت ورکو نو آیتونه رالو چې نبی علیه السلام ته دې ته ووایه یعنی چې څوک هم دا وایي یا پړه کې دا امید ساتي چې مؤمنان مسلمانان به کفر اختیار کړي او بیا به واپس راشي نو دې ته په پاکو الفاظو کې ووایه چې موږ به داسې ذات او بندګي وکړو چې هغه موږ ته نه فایده را رسولی شي نه نقصان کم از کم معبود خو داسې ذات په کار دی که نه چې ته د هغه دپاره ټوله دنیا پرېږدې خپل مذهب پرېږدې رشته دار پرېږدې چې ستا سره کم از کم ملګرتیا خو کولی شي ستا په سخته کې په کار راتلی شي تا ته فایده کم از کم در رسولی شي او یا چې ته د هغه نه منې چې هغه تا ته کم از کم څه نقصان او څه ضرر در رسولی شي نو دا بوتان خو تاسو ته نه نقصان در رسولی شي او نه فایده داسې ذات به مونږ بندګي کو او موږ به الله تعالی پریږدو او دې پسې به ځو به قرآن کریم بیا یو مثال ورکړی دی وی دا کم خلق چې شرک او کفر کی او دی مرتد شي دې مثال خدا سره لکه یو سړی په صحرا کې دی او په کلو میدان کې دی اول ته دی رک شي شیطانان دی رک کی جنات رک کی لارت نه رک شي او د خپل ملګری आवाज کی چې لکه دی خوا راشه او دینا آواز اوري نو ته په خپل لار معلومه وي او دی حیران او پریشان چې په کومه غاړه لړ شم لار ورته نه ښکاري او نه د ملګرو آواز اوري د داسې انسان به څه حالي دی به څنګه نیغې لارې ته راشي او څنګه به دی نجات ومومي وی دارنګې مثال د کافر او د مشرک دی چې هغه په یو د کفر او د شرک په ګمراهۍ کې او په یو میدان کې رک دی سروالې بروالې لاره ورته نه معلومه کله یو طرف ته او کله بل طرف ته چې کوم ځای نه ورته څه نه څه اسره میلاویږي پسې ځي د بوتانو هم دغه مثال دی
نن یې دا بوت خوښ شو دی پسې روان شو، سبا یې بل بوت خوښ شو هغه پسې روان شو، بل ورځ بل بوت هغه پسې روان شو. د ده خو نه څه لاره شته او نه څه منشور شته او نه څه ذهن شته دی. مونږ به لکه دین اسلام پرېږدو او دې پسې به مونږ ځو. نیت کې مونږ ته هم تعلیم دی چې تاسو به په هره زمانه کې مختلف دعوتونه به درکول کېږي به د دین اسلام د پرېښودو، کله د مال په ذریعې سره، کله د عهدې په ذریعې سره، کله به دمکی به وي، کله به زور او زبردستي به وي، خو تاسو هم په دین اسلام باندې کلک او قایم او دایم به اوسیږئ. دا خبرې صرف د نبی علیه السلام په زمانه کې نه صرف مکی دور کې وي، دا په هر دور کې هر مؤمن مسلمان سره یو قیمتي سرمایه ده چې ایمان دی. د ایمان عمره قیمتي اثاثه بله نشته دی. د دې غلاګران هم ډېر دي، ډاکوان هم د دې ډېر دي. په مختلفو طریقو سره ډاکې به اچولې کېږي به د دې قیمتي سرمایې به حفاظت کوي. هسې نه چې پوه نه شو دا سرمایه بیلې. علی رضی الله تعالی عنہ چې کله په خنجر باندې ووالی شو نو کنز المال کې روایت دی 3 ورځې ژوندی او بیا وفات شو، شهید شو. بیا نو زوی ته یې په دغه وخت کې نصیحت کړی دی، نو ډېر اوږده اوږده نصیحتونه یې کړي دي، د کتو قابل دي. په هغې کې یو جمله دام ده، وي زما بچو چرته د ایمان او د آخرت سوداګري ونه کوئ. هسې نه چې دنیا واخلې او آخرت چې کوم دی نو بیلې. وي که چېرته د ایمان د آخرت او د دنیا مقابله راغله نو دنیا خیر دی بیلې، خو چې آخرت ګورې بینلې. دا د آخرت سودا هر زمانه کې کېږي او په هر ټیم کې کېږي. د ایمان سوداګانې هر ټیم کېږي. دا په دومره دا نه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې به وي، ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي، ترمذي شریف کې روایت دی چې داسې وخت به راشي یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا ویمسي مؤمنا ویصبح کافرا. سار به یو سړی مؤمني، ماښام به کافري، او ماښام به مؤمني او سار به کافري. څه مطلب؟ د ایمان سوداګانې به وکړي او د آخرت سودا به وکړي، نو بس ایمان نه بس وبځي. دا حالات به هره زمانه کې راځي. د آیت کې مونږ ته هم تعلیم دی چې په دین باندې به کلک اوسېږئ. که تاسو دین اسلام نه بعد بل دین اختیار کو، ستاسو مثال و دغه سړی چې په صحرا کې حیران او پریشان ګرځي. قلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندعو ایا مونږ را وبلو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. دعا یدعو معنی راځي را بللو، مراد تینا عبادت کولو او بندگی کولو. په عبادت کې د الله تعالی را بللی ځکه اندعو وي. من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، الله به مونږ را بلو او د الله نه ما سوا بل څوک به هم را بلو. مشرکانو به دام یو پرکشش دغه ورکو، پیشکش به کو چې خیر دی د الله بندګي هم کوئ د مونږ د ورسره هم کوئ، د بوتان ورسره هم کوئ. وي هلکه الله به مونږ پرېږدو، دغه به مونږ را بلوسو. ما لا ینفعنا ولا یضرنا، دا ما یې روړو، دا ما د غیر ذوی العقول دپاره راځي. او من چې که نه یعنې من د هغه چاره چې کې عقل او ما د هغه چارې چې عقل نی. ځکه خو په قبر کې چې کوم 3 سوالات دي نو ما دینو کا، ستا دین څه دی؟ چونکې دین عقل نه لري ځکه ما دینکا. او من ربک من نبیک،
رب چونکه عقل والده نو ځکه من ربک من نبیک پیغمبر علیہ السلام چونکه عقل والده ځکه من نبیک او دین چونکه عقل نه لري ایسا تعلق عقل سره نشته ځکه وما دینک نو دا ما د غیر ذوی العقول دپاره نو دا یو قسم قرآن تشبیه ورکړه چې ستا او د بوتان خو غیر عقل وایي عقل هم د سره نه لري ستا به لا مقاصد او ستا به حاجتونه لا څه پوره کړي ما هغه چا لره لا ینفعنا چای مونږ ته فایده نه رارسوي که مونږ دای ډېر بندګي وکړو ډېر خوشحاله او راضي کړو څه فایده نشي رارسولی ولا یضرنا او نه مونږ ته ضرر رارسوي که چېرې مونږ دې بندګي نه کړو او د دې اطاعت نه کړو نو مونږ ته څه ضرر نشي رارسولی نو ستاسو معبودان خو دا دي دا نه چې معبود کې به صرف دا خبرې پکاري فایده رسول او نقصان رسول معبود کې خو بلا خبرې پکار دي که الله تعالی کې څومره خبرې جمع شوي دي ولکه دا دو خبرې نمایه دي چې تر چا بندگی کې تابعداري کې خوشامدي کې دغه په در باندې ناست چې تا ته کم از کم څه فایده در رسول شي او چې نه کې چې تا ته نقصان در رسول شي ستاسو معبودان دا دواړه کار نشي کولی ونرد علی اعقابنا او مونږ واپس کړی شو په خپلو پوندو باندې نرد رد نه دی رد معنی واپسی خو رد هغه واپسی ته وي چې د کم ځای نه ته تلي هغه ځای ته بیا واپس راشي نو علی اعقابنا په خپلو پوندو باندې اعقاب جمع د عاقب دی عاقب پوند ته وي نو رد علی اعقابنا وي دې کې مذمت بیاني عربو فرمایي چې کله یو سړی د کور روان شو کم مقصد دپاره او هغه مقصد د دې حاصل نشي بیا واپس راشي نیمګړی نو دا وخت کې عربي نو رد علی اعقابنا یا رد علی عاقبه وګوره دې په خپلو پوندو باندې واپس راغی یعنې کم کار او کم مقصد او حاصل نشو او دا موږ پښتو کې استعمالو لیکه خو بیا واپس راغی وي نو دا کله وي چې د کم کار دپاره او کم غرض دپاره تلي هغه ونشي واپس شي لاره کې هلکې هغه واپس راغی او چې کله یو انسان یو کار دپاره تلي هغه کار وکړي واپس خلک دی چې واپس راغی لکه کار یې وکړو راغی واپس نو نرد علی اعقابنا یعنې گویا کې مونږ چې د کم مقصد دپاره دغه دین اختیار کړی دی هغه مونږ پریزو بل دین اختیار کړو بیا به واپس شو په خپلو پوندو باندې بې مقصده او بې حاجته ونرد علی اعقابنا او مونږ واپس کړی شو په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدانا الله پس تاینا چې هدایت کړی مونږ ته الله تعالی الله مونږ ته نیغه لاره وښودل الله فضل و کرم وکړو اوس به مونږه کفر او شرک به اختیارو بخاری شریف کې روایت دی دا زید بن عمر بن نفیل چې و د نبی علیه السلام زمانه د نه لیدلی یعنې د نبی علیه السلام د بعثت او د نبوت زمانه د نه رموندي نو دی مکه مکرمه کې اوسېدو اوس پیغمبر نشته هدایت نشته تعلیمات نشته دی خو دا توحید چیرې کنه دا د انسان فطرت دی دا خو که پیغمبر نو بیا به هر انسان موحد به پکار او توحید به کم از کم پکار بو
دا زید بن عمر بن نفیل چې دبا کافرانو ته وی عجیبه خبره ده، وی حیوان ساروی الله تعالی پیدا کړی دی او ځمکه ولا الله تعالی پیدا کړی، اوبه ولا الله تعالی ورکړي، حلالوی ته او د غیر الله په نوم باندې د الله په نوم نه حلالوی. نو د به خلکو دا وی عقل نه خلاف خبرې دي. نو دی د کفر او د شرک نه تنگ شو، د بت پرستۍ نه. چاوته ملک شام کې هدایت ته نه دی الته لړو، نو الته یهودو سره ملاو شو. وی ما ته هغه نیغه لارو د نجات دین ما ته وښی، نه یوتې مونږ سره خو د نجات دین شته د خلاصي، خدا چې د الله غضب ته به تیارېږي. د یهودو دا عقیده ده که نه چې مونږ به یو سوره جهنم کې به سوځو، چې کوم مونږ زمونږ مشرانو چې کوم د سخي بندګي کړې وه 40 ورځې یا ورځې، وی دغه به کم از کم برداشت کې به. دی ورته زه خو د الله د غضب نه د مکې نه راوتښتېدم دلته کې، زه به بیا د الله تعالی غضب ته به ورځم، داسې دین به خپلومه. نه ورته زه بل دین اختیار کنو. نو دی راغی نصاراو له عیسایانو له، هغې ورته هم ټیک ته خو دا ده چې کفاره کېږي به، د هغې هم دغه عقیده ده. نو هلته هم دی نا امیده شو. نو چا ورته ووایي چې د دین حنیفي د ابراهیم علیه السلام ملت اختیار که. نو دی چې راووته په صحرا کې دعا وکړه او اللهم انی اشهد انی علی ملت ابراهیم، ای الله ګوره ته ګواه شې چې د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یم، یعنې په دین توحید باندې یم. ټیک ته رسالت دی وخت کې نشته، تعلیمات نشته، خو دومره خبره خو شته که نه د الله د ابراهیم علیه السلام په هغه توحید باندې او په ملت باندې یم. دا د هغه زماني خبرې چې لا دنیا کې دین نه او خلق په داسې دین باندې بیا مو په توحید باندې وو. نو خلک چې اوس لکه هدایت لا راغی، اوس به مونږ هدایت پرېږدو، مونږ به ګمراهۍ طرف ته واپس وځو. بعد اذ هدانا الله، پس تای نه چې الله مونږ ته هدایت وکړو، رهنمایي وکړه. کالذي پشان دغه سړي استهوته الشیاطینو چې بېلارې کړي وي هغه لره شیطانانو فی الارض په ځمکه کې. د عربو کې دام یو نظریه وه چې انسان په صحرا کې روک شي، دا پیریانو روک کړی دی. حالانکه لاره به د خپله خطا کړې وه، خو دوی به دا د پیریانو روک کو، بیا به اکثر واپس نه راتو. وی د هغه سړي مثال چې هغه شیطانانو روک کړي وي، بېلارې کړي وي فی الارض په ځمکه کې. ځمکې نه مراد ده په صحرا کې، کلو میدان کې. حیرانه دی، حیران او پریشانه او سرګردانه وي، لاره ورته نه ښکاري. نو له اصحاب، د ده ملګري وي، دا د لیوني انسانو یا د روک شوي انسانو. د استهوته معنا محبت کول هم راځي، لیوني معنا هغه لیوني چې په محبت کې لیوني شي، هسې عام لیوني نه یادي. استهوته الشیاطینو چې شیطانانو هغه بلکل لیوني کړی دی په مینه او محبت کې. نو فی الارض په ځمکه کې حیرانه، په داسې حال کې چې دی حیران او پریشانه وي او لار ورته نه ښکاري. له اصحاب، د ده ملګري وي، یدعونه چې رابلي ده لره الی الهدی نیغې لارې ته. ملګري ورته آوازونه کوي چې لکه دې خوا راشه، خو د خپل سوچ او بود یې نشته دی، عقل یې نشته چې راشي. ائتنا
دا ملګری وته یقولون له ائتنا، ملګری وته مونږ ته راشه او دی طرف ته نه راځي. نو دا مثال دی. مثال په ممثل له باندې فټ کول پکاري. د دې کافرانو مشرکانو مثال د هغه خلکو دی چې په صحرا کې ورک شوي. نو ملګري څوک دي چې رابلي یې نیغله د صحابه دي. صحابه کرام رضی الله عنهم مکه مکرمه کې اوسېدي سره یو ځای. نو دی ورته بار بار دعوت وکړ چې دین اسلام قبول کړي چې په نیغه لاره باندې شي. کله یو ګټې ته سجده لګوي، کله بلې ګټې ته سجده لګوي. یو معبود هم نری، د هر ورځې خپل خپل معبود. د خانه کعبې نه ګیر چاپیر 360 بوتانو، ځکه ورځې 360 وې، د هر ورځې خپل بوت و. نو صحابو به دې ته دعوت ورکړو چې راشه دین اسلام ته، لیکن کافرانو مشرکانو د صحابو خبره نه منله، لکه څنګه چې هغه سړی په صحرا کې د ملګرو خبره نه مني. نو کولو نبی علیہ السلام نقصان به چا کیږي؟ د صحابو نقصان هو نه کیږي، په نیغه لاره دي. نقصان هو به دغه سړي کیږي چې په صحرا کې او دی پسې هم نه راځي، خپل وطن لار نه معلومه. چې اوبه دي به سر ختم شي او خوراک و سره ختم شي، نو لږې تندې لاس او مړ شي. دارنګې دا کافرانو مشرکان دي. دی بوتانو ته به سجدې لګي، دعاګانې به کی او په دې چل کې به مرګ ولې راشي، نو بس مرک به شي، بیا مردار به شي. بیا قل وای نبی علیہ السلام ان هدى الله، بشک هدایت د الله تعالی هو الهدى، اصل هدایت دې ځکه وي کافرانو مونږ په دین باندې او په دین حق باندې مونږ یو، زمونږ دین حق دی، ځکه مونږ د خپل پلار نیکه په دین باندې را روان یو. دنیا کې څوک هم ذاته ګمراه نه وي، باطل ورم ځان ته په حق باندې وي. یو هندو چې یو سکھ یو کافر او مشرک هم ځان ته په دین حق باندې وي. نو قرآن اریو دین به حقی، هغه دین دی چې کم حق دی چې هغه الله تعالی ورته حق وي. قل ان هدى الله هو الهدى، اصل هدایت هغه چې کم الله تعالی را لګی چې دین اسلام دی، دا نور ادیان هو ادیان نه خواهشات دي. و امرنا، او مونږ ته حکم کړی شوی دا ورته ووایئ که تاسو نه منئ، کم از کم مونږ خو کولی شو داسې لنسلم لرب العالمین، چې مونږ تابعداري وکړو د پروردګار د جهانونو د عالمونو. وان اقیموا الدین، و امرنا ان اقیموا الصلاة، او مونږ ته حکم کړی شوی دی چې تاسو قائم کې مندره. مکی دور کې نور احکامات نو، زکات نو، حج نو، روژه نو، نور حلال و حرام نو، صرف دکه خبره چې مونځ به کوئ. د مونځ حکم په مکه مکرمه کې و. نو ان اقیموا الصلاة، او تاسو قائم کې مونځ لره. واتقوه، قرآن کریم چې چرتم د مونځ ذکر کړی کنه نو اقامت راوړی. اقیمو یقیمو اقیمو، ځکه د اقامت معنی سیده ادرولو. یو لرګی دیوال چې ته بالکل نیغ ادرې سیده، چې کوږ نیت اقامت ویل کیږي. نو د مونځ به داسې ودرې چې بالکل لکه څنګه دیوال نیغ ولاړي او لرګي نیغ ولاړي، چې کوږ هم ني او یو طرف ته مایل هم ني. وهو الذي الیه تحشرون، واتقوه، د الله نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ.
وهو الذي الیه تحشرون الله تعالی آزاد ته چې خاص هغه ته به تاسو جمع کولی شئ. تاسو ټول به جمع کیږئ، مرګ بدل راځي، د مرګ نه پس به تاسو بیا د محشر میدان کې جمع کیږئ. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق څوک د دا نه وي چې ګنې مرګ نه پس جمع کېدل نشته، قیامت نشته او حساب کتاب ګنې نشته، چې نو د دنیا بیا مقصد څه و؟ دا دومره نظام چې الله تعالی پیدا کړی دی بیا مقصد څه شو؟ هغه گیم به څه گیمي چې د هغې اینډ او نتیجه نی او پاس او فیل پکې نی او جیت او بیداد پکې نی. دا دنیا یو اسی الله تعالی خوشطبعی دپاره پیدا کړې وه، ابسو د دې به هماغه څه ریزلټ بني. بیا دلته کې ظالم ته او مؤمن ته او پرهیزګاره ته به څه نه میلاویږي. به ظالم به ظلم کې او څه جواب بني، دای څه سزا بني، او دا دومره به خلک ځان ستړي کړي او دې به څه جزا بني، څه بدله بني ښکلې. د بدلې لپاره خو الله تعالی آخرت پیدا کړی ده، خو به یې خامخا. وهو الذي الله تعالی آزاد ته خلق السماوات والارض بالحق چې پیدا کړی دی اسمان او ځمکه بالحق برحق، یعنی دا عبث نه دی او دا فضول نه او بې مطلبه نه دی، بلکې دا بالحق د الله تعالی په حق پیدا کړی دی، نو دې څه مقصد شته. ویوم یقول کن فیکون، او په هغه ورځ چې الله تعالی ووایي یو څیز ته کن شا فیکون، پس اب موجود شي. چا به وایي چې دا کائنات به روانیږي څنګه؟ یعنی چې دا مونږ یو کور جوړ کو بیا نړو ورځې په نړولو باندې لګي، بیا د هغې هغه میټیریل سنبالو باندې به لا ټایم لګي. څنګه چې آبادي ګران دی نو نړول هم ګران دي. دا دومره لوی کائنات به څنګه نړول کیږي؟ وی دا تا ته ګران دی، الله به صرف کن وی، بس صرف چې کن وی شان فیکون، پس موجود بشي. دا کن فیکون مراده ټیم بنه لګي، بیا وقت بنه لګي، بد الله حکم ته صرف انتظار بئی. او دا غي مونږه مشاهده سارو ماهم کو. دا الله یو حکم صرف زلزله راشي، دا هم صرف معمولی وی جړه کې صرف کدا لګا تید شي نو په یو ټیم کې پورا کلی او پورا هارونه مکمل غرق شي. دا باندې څنګه په لږ سات کې په 2-3 سکند کې ځمکې سر پرتی وي. بیا دا خو د الله تعالی حکم چې کله راشي بیا نو کن فیکون شا فیکون، پس بیا موجود شي. یعنی هغه څیز بیا سوچ او دانه کې نه خپل اراده وي او د الله حکم ته صرف انتظاری. قوله الحق، وینا د الله تعالی برحق ده. دا الله تعالی ایس یو خبره، ایس یو امر، ایس یو حکم دا بے مطلب نی. وله الملک، او خاص الله د پاره بادشاہی بوي. یوم ينفخ فی الصور، پاغرز چې پوکی به وهلی پشپیلې کې، اوسم د الله بادشاہی ده. دنیا کې مجازی بادشاہان شته، بیا دې تمام بادشاہی به مکمل ختم شي د قیامت پر، صرف د الله بادشاہی بوي. لمن الملک اليوم، د قیامت پر ورځ به الله تعالی اعلان کړي د چا بادشاہی ده. نو په خپل وو فرمای لله الواحد القهار. دا قیامت چې کله راشي دا ټول ځمکه هرڅه مکمل تباه برباد شي، انسانان مړه شي، جنات مړه شي، فرشتو له مرګ راشي،
په تر دې چې ملک الموت له مرګ راشي هېڅ یو څیز به ني صرف د الله ذات به وي. الله تعالی به دغه وخت کې دا اعلان وکړي لمن الملک اليوم، نن بادشاهي د چا ده؟ نو څوک شته نه، نو بادشاهي به د چا وي؟ بیا صرف د الله ذات به وي. نو لله الواحد القهار، صرف د الله تعالی چې غالبه ذات دغه بادشاهي ده. دغې نه پس به الله تعالی بیا اسرافیل علیه السلام به پیدا کی او ملک الموت به پیدا کی او جبریل علیه السلام به پیدا کی به فرشتي پیدا شي. ينفخ فی الصور، پوکی به ووهلی شي په شپېلۍ کې. سور ښکر ته وي او شپېلۍ ته وي. دا د اسرافیل علیه السلام په لاس کې ده او مسند بازار کې دا روایت دی چې فرشته په انتظار کې ده، شپېلۍ په لاسو کې ده، خوله کې یې ښودې ده او په انتظار کې چې کله د الله حکم راځي چې شپېلۍ ووهه. عالم الغیب والشهاده، الله تعالی عالم دی د ټولو پټو خبرو، ټولو ښکاره خبرو. غیب او شهادت دا الله تعالی ته دا مونږ ته دي. الله ته ګوره هر څه مخامخ حاضر دي، د الله نه څه غیب نشته. دا غیب او شهادت دا انسانانو ته دی. ډېرې خبرې مونږ ته ښکاري او ډېرې خبرې مونږ ته پټې دي. د ټولو الله تعالی باندې پوهېږي. نو عالم الغیب، عالم کل الغیب، د ټولو غیب خبرو او د ټولو ښکاره خبرو الله تعالی عالم دی. ابن عباس رضی الله عنه د سور معنا او د سور جمع د سورتون ده. نو مراد تینا شکلونه یادي وی الله تعالی با په دې شکلونو کې پوکیو کې یعنی دا روحونه به الله تعالی په جسمونو کې بیا واچي. لکه ټول انسان به مړي، فرشتې به مړي وي، جنات به مړه وي، دا به الله تعالی دوباره بیا ژوندي کړي. نو په دې جسمونو کې به الله تعالی روحونه واچي، دا انسان بیا را ژوندي شي. وهو الحکیم الخبیر، الله تعالی حکمت والا دی، خبردار دی. الله حکیم دی، هر یو کار د حکمت باندې مبني دی. خبردار دی، ښه پوهېږي چې څه ټایم کې څه کول پکار دي. وی نبی علیه السلام آیا مونږ راوبلو ما سوا د الله تنها چا لره چې مونږ ته فایده نه را رسوي نه مونږ ته نقصان را رسوي او مونږ واپس کړی شو په پوندو خپلو باندې. وروستو د هغې نه چې کله هدایت وکړو مونږ ته الله تعالی په شان دغه سړي چې بېلارې کړي وي هغه لره شیطانانو په ځمکه په داسې حال کې چې حیران او پریشان وي. د ده لپاره ملګري وي چې رابلي د لره هدایت د رب ته. وایي ورته چې راشه مونږ ته. وایي نبی علیه السلام بېشکه هدایت د الله تعالی چې هغه اصل هدایت دی او مونږ ته حکم کړی شوی دی چې مونږ تابعداري وکړو دپاره د پروردګار د جهانونو. او مونږ ته حکم شوی دی چې قایم کړئ تاسو مونږ لره او یریږئ تاسو د الله تعالی نه. او خاص الله تعالی هغه ذات دی چې هغه به تاسو جمع کولی شئ. او الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په حق سره او په هغه ورځ باندې چې وفرمایي الله تعالی یو څیز ته شا پس او موجود شي، وینا دغه برحق ده. او خاص د الله دپاره بادشاهي ده په هغه ورځ باندې چې پوکي به ووهلی شي په شپېلۍ کې. عالم دی په پټو خبرو په ښکاره خبرو باندې او حکمت والا دی، خبردار ذات دی.